دا ټول به د قبرونه بربند پاسی لومبی جامه به خدای ابراهیم علیه السلام نه ورکوي هغه سره یو ظلم شوی چې کوم وخت کې اور ته غورځاو نو جامې ته وستې وي بربند کړی دا غي دا یدی ته فضیلت جزئی وای نو اغل با جامع ورکی اول من لومبه اغه سوک یکسا چې هغه ته جامع د قیامت پر ورځ غشتول شیخ ابراهیم علیه السلام او دا خلق چې د قبرونو پاسی دا بخپیب لخپی وای او ټول بنا سنتای کما بدأناکم الله وجه څنګه می پیدا کړی وي په اق شکل بټول د قبرونو پاسی رستو به خدای قدرتی ته ور برابر کی جامع با مولا ورکی پروردگار او دا سنتونو دا سسٹم با مولا اللہ قدرتی برابر کی چی ٹول پا دے میدان کی ادرینو ہر یو نبدری تپوسو نکی گی یو تپوس بردی کی گی چی عن عمری ہی فیما افناہو عمر دے سکے تیر او یو حدیث کی عن شبابی راغلے دے خصوصاً دا زوانے تپوس پم پکے کیگی دا عمر بم کیگی او پا عمر کے دا زوانے ذکر زوانے کے انسان تس تکلیف رکاوٹ نیچے عبادت دیولی نکئی دا عبادت اس رکاوٹ وطنی دا عمر تپوس بکیگی او زمون خلق عمر بیزایا تیر کا دا عمر نمون فیدہ وانغشتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا ترمیدی حدیث تیرا جلد ثانی چی گوری میرا بانیو کے خذ من صحتک لپرزک چی جوڑے نو عملو کا چی بیمار شک وری نشکولے بیا چی سلی ناجوڑا شی پکڑ کی پروتی بیا پا ولالا من نشکولے بیا پناست نشی کولے بیا دست نشی کولے بیا حج نشی کولے بیا عمرہ نشی کولے بیا دا چا مریض عیادت او بیمار پرسی نشی کولے دا ٹول ثوابو ندی دا دی غریب نا دا ثواب قصے ٹول لارے ختم شوے او یو حدیث کی رادی دام پا ترمیدی شریف کی حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا مرض العبد او سافر چکم وقتی او انسان بیمار شی او یا یو انسان مسافر شو په سفر روان شي نو چې کله دی بیمار شو او د پروخ صحت کې کم عمل کړي په بیماری کې ولا غلی کلی کېږي او چې کم سړی مسافر شو او د پکلی کې کم عمل کو سفر کې خواغه سے بند نشي کوله اق سے اق عمل وللی کلی کېږي اور الله سونه مهربان دی چه تا جوڑے او تنیک عمال کے او بیمار شوی اغد نیک عمالو اجر در لپا بیمارے کے خودے پاک لکی او کتا جوڑے او نیک عمل دیو نکا نپا بیمارے کے تازان لدوکا ورقل برباد شویس پدلے نلیکے لکی کتا پا کلی کے او تخکل نفل کے او تا ذکرون کے او عبادت کے او تا مسافر شوی بیا اغا سے نشے کولی چے مسافر شوی نو چے پا کلی کی دیسے نفلون و تحجدون کول پا سفر کے بدل رب العالمین داغی ثواب لگی نو چے مریض شوی گوری بیا عمل نشے کولی نو پا صحت کے خواہ عملو کا چے مرض کے دل اللہ غولی گی او پا سفر کے بیا نشی کولے نو چی کلی وطن کی مقیمے نو خواہ عمل نیکو کا چی پا سفر کے دل پروردگار غولی کی نو قیامت پر بدا تپوس کئی چی عمر دے سکے تیر او خصوصاً زوانی دی پا سکے تیر بیا بسکے وطر زمان نو عمر لار برباد شو زوانی متبا شوا اس نیک عمل من پا زوانے کے انہوں ٹول دا خلق دنیا پسی ٹول زوانی پا دنیا کے تیر شوا او ټول ځواني په عباسیاتو کې تیر شوا ټول وخت په موبایل او په نت کې تیر ټول وخت مرګرو سره په یارانه او دوستانه او په منډو ترلو کې تیر شو فضل روزانه تاسو لک سوچو کې ماسختن چې سملې دا فکر وکړئ چې نن مونږ الله سونا یاد ک او سمرم الله یاد نه کړي نن دې سلی رشتو ګنټو کې ما سمره وخت الله لور کو سونا وخت مې خیرت لور کو دا لک سوچو کې تاسو نو قسم دے دی عمر و دزوانے با تپوس کے گی دویم برس تپوس کے گی من عن مالی دا مالنا من این اکتسبہو او فی منفقہو چی دا دی اگٹ دا کم طرف نو خرچ تے پسکے مال دے حلال گٹلے او کدے حرام گٹلے نن سبا خلق پا دے سوچ کے پراتے دی چی پیسہ اگٹا او مال زیاد کم او دولت بچولا رزق خکم دیتا نگوری چی دا حلال دے او کدا حرام دے قسم پا خدای ردی مال حساب کتاب برا سر کی
یو روپے حرام چې دی کړي یو روپے حرام او دا دی ګټلی نشت دی جنت ته تر څو چې د هغې بدل د سره خدای ته خلاص کړي زمون خلق گزر داوی توبه و باسا گوری پردی مال پا توبه نبخلی کیگی پردی مال پا توبه نبخلی کیگی بیادر تویم پردی مال پا توبه نبخلی کیگی رسول اللہ مبارک فرمائی وی مہربانیو کے کدا چا حق در باندے پوری دلتے انتظام بل برابر کے کا خیرت تلاڑے نا التمالشتا و نا درہمشتا او چتا باندے رچا حق پورے دے اخیرت کی بس کیگی دا اغی برابر بنے کے تانا خدای علی غلب ورکے نیکی با تانا کمی غلب ورکے او کستا نیکی اخلاص شوے نو دا اغا سڑی کے دا چا در باندے حق دے دا اغا گناہونا با اللہ را لی استا پا دے سٹ پہ بار کئی حضور پاکی او دل تپوسو کو وی مفلس پی جانے فقیر غریب وی او دا اللہ رسول وی چاہتا وی چی پیسے وسرنی درہم دینار وی دا خو مفلس نہ دے دنیا کے خوچا سر پیسے لی او بگٹی رشتہ دار بے مرشی دا غنب والا پیسے راشی سوک با زکاة خیرات کے والا ورکی لیکن مفلس اغا دے کہ دا دیر نیکے پا دنیا کی کڑی خو خلقو سیر ظلمون کڑی او زیادی کڑی دا بدن او دا مال نو چی قیامت پر اللہ تا ادری گی نو دا نیکے والتا روانی شی چی پچے ظلم کڑی دے دا غی برابر نیکی بتے سڑی لزی دا چے مال والے دے دا غی برابر نیکی بتے غی لزی او کرد نیکی ختم شوے نو دا غی خلقو گناہون با پیرا بار کی دا مارون ریرا سخت درواز دا گورے و خام خارات لو وانا حرام یواز دی تنوی چی دا چانا غلاو کے حرام دی تنوی چی دا چانا ڈاکاو کے حرام یواز دی تنوی چی دا چا پولا پٹے گیر کے حرام یواز دی تنوی چی دا چا شوتل غلا کے دا پردے و بچ زمیدار دا یو بل گیری دام حرام دا بالکل حرام او دا چی 2 نمبر شیخر سے دا 1 نمبر پا قیمت قسم دی دام حرام او چې دا ټګې کار کې دم حرام ده واړه په غټو بدله څخه په خو بدله دا ټول حرام ده دا ټول ټګي ده ډېر خلک نیکان خلک صالحان خلک او 2 نمبر شي خرڅي او 1 نمبر په نومه خرڅي د چین مالی او د جاپان په نومه خرڅي دا ګناه ده دا حرام دي ددیب تپوس کی گی دا قیامت پرد او بیاب ددیب ہم تپوس کی گی چمال دے کم دے خرچ کو حلالو کے دے خرچ کا حرامو کے دے خرچ کو دا تپوس پا کی گی مونگ سمرا مالونا پا حرامو کے لگیا دی سوک پہ دمتوب کئی سوک پہ گناہ کئی دا چاچے دا زوی وادی نو دا دنیا پا شرابونو کبابونو پا ڈولا و سرنا باندے پیسے تباہ کی او فضل اسرافونا کئی تبذیرات کئی مال پس کے خرچ کا پنیکے کے خرچ کا پا جماعت کے خرچ کا صدقہ پیو کا زکاة ورکا کنڈو لورکا یتیمانانو لمسکنانو لورکا جماعت لورکا مدرسے لورکا پا گوان کی دکم غریب دے یا پرشتہ کے غریبانان دی اغیل مال ورکا نو دا تپوس بدویم کئی او دریم بس تپوس کئی دا علم او دا پوئے کہ پا دے علم او پوئے تاسو نامل کڑے دا مولانا بڑیر تپوس کئی دا غا علم زیاد تے پویا زیادتا دا مولانا با دا تپوسم کئی چے خلقو تا دی دینی مسئلے کولے پخپل دے پہ عمل کڑے و کدے پہ نو کڑے دا تپوسم کئی دا غا با زیاد تپوسو نا کئی تا تا خو ارس معلومو تا خو خلقو تا با نیکی خولا نو تا بیا والے نیک عمل نہ دے تا پاگے عمل والے نہ دکڑے او دا سمرا چے عوام دی ردین بم پویت کیگی دا یوازی دا مولا خبر نہ دا طولو تا پتہ چے منز فرض دے نو تا تا پتہ ونو والے دے نہ دکڑے تا تا خو پتہ وچے زکاة فرض دے والے دے نہ دے ورکڑے تا تا خو پتہ وچے روجہ فرض دا والے دے نہ دنی والے تا تا خو پتہ دا چے خواہ کے مسکین او غریبو او اوگیو والے دے وسر تعاون نہ دکڑے تا تا خو پتہ وچے دا حلال دی و دا حرام دی زان دے ولی نرے ساتلے تا تا خو پتہ وچے پردو خضو تکتل گناہ دا او جنہ تبوی تا تا خو پتہ وچے پردو سلو تکتل دا گناہ پنیت گناہ دا ولی بلا سکڑی تا تا خو پتہ وچے موبیل کی دا گندو نکتل گناہ دا ولی دی ورتکتل بیا دے التا تب جواب نی بیا بسکے وصلا
رسول الله مبارک فرمائی وی الا لا تزول قدما وی بنی آدم قدم با رب نه وی تر سوچتے اللہ دا دے درو خبرو تپوسو او تپوس اللہ بکی اللہ تپوس دیر گران کار دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتپوسو کی انت قلت للناس اتخذونی و امی الہے تا دی خلق طویلیو کہ زما و زما دا مور عبادتو کے منگتا خدایانو آئے عیسیٰ اللہ تا پتہ رچ دادن دی ویلے او پا دی عیسیٰیانو حجت قائم آئی ذکر عیسیٰیانو دا منگتا عیسیٰ علیہ السلام ویلے چی پاگی حجت قائم کی نو چکل دا عیسیٰ علیہ السلام نے دا تپوس اوکی دمارونو نو عیسیٰ علیہ السلام باندے با دمرا زور راشی دمرا زور چی دا ہر ویختن تفسیر سواوی لکلی دی یو روایت روڑی دی چی دا ہر ویختن بے دخولی پزے دا ہر ویختن دخولی پزے با وین روڑی تپوس دا اللہ دی دا بندن اب وہ تفر پیدو ہوئی ما قلت لهم اللہ ما اغوید لی چی تا کم حکم کرے دا ویلشم کہ دا میں عبادتو کے و زما دا مور عبادتو کے نو اللہ با پخپل تپوس کئی دا قیامت پا دے میدان کی بانی بخلق وی دروغ بڑیر وی واللہ ربنا ما کننا مشرکین اللہ زمونگ دے قسمی گوارے مونگ شرک نہ دے کرے گناہگار بوئی اللہ زمونگ دے قسمی مونگ گناہ نہ دے کرے التا پٹولے نشے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون جب اب بندشی او لاسو نخبی بگوئی شروع او پا کم ازمکا چی دی گناہ کرے دا ازمکا بخدے پاک حاضر ہے آسان کار نہ دی سلور شپیلے بوالی کی گی سلور یو شپیلے چی والی شی نو دا ارس بدلی ولی شی قیامت براشی دا اسمان با ٹکلی ٹکلی شی دا غرون بلکہ دا مالوچو والو دیو ختم بشی دا نور اس پومے دا ارس با ٹکلی ٹکلی بشی او دا خلق بطول ملشی ختم بیا اللہ تا پتر ارس و نمودہ چلے لگی اختلاف پکشتا بیا با دوے مشپیلے والی شی اسرافیل علیہ السلام با دوے مشپیلے ہوئی چی دوے مشپیلے ہوئی دا خلق با قیام ینظرون نیغ بود ریگی ٹول با جمدی شی کسو ارکل مردے جمدی بشی نو بیا با میدان تا دی حساب کتاب محشر چے و توغی ترا جمشی نو دری مشپیلے با بیوالی شی دا دری مشپیلے دا دی خبر نخدا کہ اس اللہ پخپل شان سر تجلی کئی او حساب کتاب شروع کی گی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ درے مشپیلیم دیر سخت دا خلق کوئی چی حساب شروع کی گی فیضا ہم طول خلق بیسعقون بے ہوش پریو دی پیغمبران بم بے ہوش پریو دی نو رب اللہ نبی علیہ السلام فرمائی دا طولو نمخ کی بز سر روچت کما نو چی سر روچت کما فیضا انا بی موسیٰ علیہ السلام بووی نما دا اللہ دا عرش پا بینی ولی او جالی با دا اللہ دا عرش پا بینی ولی وی پا دی نپویگم کہ دی زمانہ مخ کی بیدار شوی دی دارا تا پتا نشتا او کپا کوہی تور کے دی بے ہوشہ شوی دا اغی بے ہوشہ پا بدل کے دل تا خدای دا بے ہوشہ نا محفوظ کرے دی خدا اللہ دا عرش پا بینی ولی وی دری مشپیلے سر بطول خلق بے ہوش شی نو سلورو مشپیلے چوالی شی نو طول خلق با ہوش کے راشی نو دا غینا پس با بھی حساب کتاب شروع شی حساب کتاب نا پس سوک جنت تروان دے سوک دوزخ تروان دوزخ تا بسوک دی کافران خو بطول دوزخ تا دی منافقین بطول دوزخ تا دی او پا مسلمانانو کے چکم نیکان دی و صالحان دی اب اٹول جنت تا دی او چی مسلمانانو کے کم فاسقان گناہگاران دی اب ہم دوزخ تا دی سمودہ با پا دوزخ کی بیا بے اللہ دا دوزخ نوباسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاہتا عمل نامہ پا خلاص میں لائوے گی چاہتا عمل نامہ پا گسلاس میں لائوے گی چاہتا من ورائی ظہری دا شانبہ ملاوے گی تب دانوے چی ارز بن پا خلاص نسم کنا استے اختیار نہ دے بیا چی خلاص دے فالجو وی نو پا کم لاس پا بیا نسی
او فرشتي خودي پریدي نه خامخا به نشي خي طرف چې چاته عمل نامه ملو شو جنت ته بځي او چې چاته په ګس لاس ملو شو او یا د شاده طرف نه ملو شو دا بټول دوزخ ته دي لومبي چې جنت ته داخليږي پر پولیس ورات به تیرېږي به د پولیس ورات ته نشي بچ کېږي ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا الله وی هر سړی په پولیس ورات ورزي وارد ورود داخله دو ته وای هر سړی په ورزي خامخا دینه بچ کېدل نشتا کچا سره د خدای طاقت وو نو نیک به پوری وزي او کدا الله طاقت وسره نو پوری وتل نشتا ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وې دا غپل د وختنه نری او د توري نه تیر نو چې یو پل د وختنه نری شي او د توري نه تیر شي نو په عقل دلل ورته ډیر زیات ګرځي په عقل نشي د خدای په طاقت بځي چې دا الله طاقت د سره نو بیا څه مشکل نه ده دا بجلی چې دا دام یو وزندار شی دی د انجینران وی د خپل کیلو هارټ خپل وزن دی او چې ټک ورکې را تور بیلې نه په څومره لږ سات کې په دې نری تار دلته راورس دا خو یو مثال می تاسو له درکړ تاسو د پوهې د پاره نو چې چا سره د خدای طاقت وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لکه د برېښنا به په ورپوري کل برق لکه پړقنی د یو سر نه بل سره پوري په اسمان کې تاسو برېښنا وینئ یو پړق ناری کې پوري وي لاندې دوزخ دی ښا د دې پل لاندې دا چې کوم د پړق په شان پوري وته دی خو بالکل ناجن مسلمون دی بچ شو محفوظ دی بالکل محفوظ او چې کوم انسان لږ معمولی هغه ډیر نیک نه دی ابا که په شان د تیزو اسونو روان تیز اس پشان په منډه یا د وخانو پشان داغې نه رو رواني څوک کل خضر منډه به وای پاغي رواني او څوک به پیاده رو رواني نو دې ته بلاندې تو د دوزخ ورځي دې د پاره به دا تو وای چې ګناه دې سنا سورجيږي د مارون کې یو جامه خیره نشي نو خلک یې نه چي اله خلک اچي کې دا پاکه کوي نو په خوا به زمونږ د مشران وسره چل کو دي زنانو دی به ته خټکوانه وي د پرلا داسې راکړ خټکوانه به صابون به راواغښت نو په چاکو به راکوټه پریک نو ټیم کې به واچو نو هغه پسې به اعلان دي اور بلاو نا صابون به پاغه ټیم کې ویلې شو په وګو کې نو دا جامې به هغه کې واچول دا په خوا طریقه وا نو بیا به ته هغه جامې راوستې نو تخته او صوباله به باغه تخته د پاسه به جامې کې خو د صوباله به ولا را براو پا صوباله به والي اړول رانول نو بیا به شرطي کوله پلاسو بیا مګل کې غسخوبته وبس او زمون طالبانو با د جمعات سبیل سره د جمعې پر جامې وینځلې اره جمعه په هر جمعات کې اور بلید او جامې به چولې او بیا به سبیل کې طالبانو لاسونه پر برابر او خپو باندې په ګرځیدل او ډبار به تستا نو بیا نور تا واچي نو بیا پیسری وای نو چې خپاک شنو هغه جامه بیا چي د قرانګي د دوزخ په خټکوان کې به ډبای بلی ته جامه سوک نه چي او خیرن نه چي جنت ته بخیرن د ګناه خیرن او د ګناه پلیت جنت ته نه دي او د هغه خټکوان څه شي دي اونن سبا په ماشين کې واچي نو تاوي نو ماشين سره پاکي کی او ګرم وبم په ور واچي نو التبه دا دوزخ په ماشين کې تاوي او د دوزخ ګرم وبو په چي نو چې صفا او پاک شو ګناه ته ورجيږي نو دا غي نه پس بیا جنت ته نو توبه ولا ورکي چې څوک دا د اس پشان دي د اوخ پشان دي پیاده یا پمنډ روان دي لاندې د به تو نسی دا څه اسانه خبرې نه دي زموږ د علاقې کې په خوا یو عالم یو خسړی وره ناګه چتا د جمعې په مانځ کې د پولیس ورات دا پول ته وای مونږ پښتو کې وته پول وایو ورات لارې ته جمعې په مانځ کې دا تقریر کړو چې پول دی او د وختنه نری دی د تورې نه تیر دی یو مقتدی ولا چا وکړه دا پارامې چرګي ولا پوخ
نو چې چه په اوس کلا چرګې په خړیان استاد جی وی تا د پرون د جمعې په مانځه کې تقریر کړو خطبه کې چې یو پول دیو ډیر نری دیو د وختناو د تورې نه تیر دی استاد جی دا داسې غپ لګاو پر اشتیا دی خلق دی یارول وی نه دا حقیقت دی دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او حدیثو کې راغلی دي نو استاد جی ته په څنګه دی دا کوم چشمه دې مچولې د کونټم د سره خو چې ته په روزي کنه نو صدام درها به زدای به د دم درهه نه پنه شت دی نو خدای ته وګور استاد جی هغه دم درها ماته مخایا پاغه تل شل زره قامه کې بدر پسې کم ځای ګرځ اما ته مخایا چې زم په پاسانه پورې وزم هغه وی دانن چې د کم کارو ک کنه دا کله کله کونه موټر وې به کم داتا نو ما موټر وې څه شي دی لکه چې دا الله طاقت کل برق برېخنا پشان به پورې وزه ا بوډه جړل کنه نو چې د شپې جړل نو وسه او आवाज ورکا وی پسلا جاړې نا جوړې مونږ دې دا خوب وېستو وینا مولا صاحب تقریر کو چوپول دی او د وختنه نری او د تورې نه تیر دی نو پدې جا او ارسلې په ورزي نو پدې جاړه ما چې زما خو کونډه خوږي تو پدې غټه لار نشمتلې نو پاغه پول بسنګ ورزم نو ان وسه وتقار شو وی مونږ د خو به وستو مالي او د شا خواره د مور کور دي څه چې نشته مزه کنه دا ټوله اس خبرې دي دا عقل خبرې دي خامخابه په ورزي هیڅوک پاتې کې دي نشي ورزي فرشتي دي پریدي چتا ورزي با کدا خدای طاقت خو پوری پوری بوزي او کدا الله طاقت ني نو لاندې څه شي دي لوی دوزخ دی بیا الله دې مساعد لیکن ان شاء الله یوزر رسول الله مبارک او فرمائے وی دا نور خلق په نسبت مونږ ډیر لګیو آدم علیہ السلام نواله تر قیامت پورې چې څومره مخلوق دی پدې کې مونږ ډیر لګیو مونږ څومره یو وی مونږ داسې یو کنه لکه د تور غوی په شاچ یو رکوټ سپیندار یا د سپین غوی په شاچ یو رکوټ تور دار دومره مونږ لګیو دومره دا نور مخلوق دومره ډیر دی لیکن چې هغه ډیر دی او مونږ لګیو نو عقل خداوي چې هغه جنت ته ډیر دی موږ به لګځو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې ټولو کې دوی سه بدما د امت نه خلق جنت ته دی یو یې سبدا وی نه دی شپږ شل سپونه اتیا سپونه بد دی امتی او دا باقی سالوخ بد نور امتونو دوی سه به زمونږ د امت نزي یوې سبا د هغوی نه دي ان شاء الله العزیز دا د رسول الله مبارک او د قرآن شریف برکت دی دې دواړو سره خپل تعلق جوړ کې یو قرآن شریف تلاوت کوي عمل پې کوي او یو د پیغمبر علیه السلام مبارک سره مینه کوي د هغه د سنت او تابعداري کوي ارسا سان او کدانی نو پیغمبران به رب سلم سلم یا خدایا زمو امت ته خیر کا یا الله زما امت ته خیر کا او په خپل به مېری په انبیا او په پیغمبرانو باندې او دا غینه به هم د قیامت پرسته پوس کوي د انبیاونه دو تپوس به کوي حدیث نه معلومیږي یو به دا تپوس کیږي چې د خپل قوم تر دین رسول دی او کنه الله ته ارس معلوم دی قل حجت قائم رسول الله صلی الله علیه وسلم بحجت الوداع کے اخیری حج کے طول صحابوں تا سوے اللہم حل بلغتو خلق توی ما دین رسول دے کنا نو صحابوں طولوے آو بے ہوئے ما دین رسول دری زلے و فرمائل وے او نو گوتے اسمان تو چتکلا وے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد یا اللہ تپ گواشا چے دا قیامت پر روز انکارو نکی چے منگتا دے پیغمبر دین ندر رسول او نوح علیہ السلام براولی نوح علیہ السلام نبا تپوسو کی دین دے رسول دے کنا نو قیم بوئی چی ما جاءنا من نذیر منگ لخو پیغمبر ندر آنا
الله مون خو ستا د عذاب نه چا یرولی نه یو پیغمبر نه دی راغلی نو د نوح علیه السلام نه به تپوس وکړي من شهودو که ګوان دې څوک دی الله اکبر نو نوح علیہ السلام ورته وای چې د محمد صلی الله علیه وسلم و امته داغه امت زما گواهان دي نو موږ نو بیا تاسو کې چې نوح علیہ السلام دې قوم ته دین رسول دې کنا گوي کوي موږ او الله موږ گوي کو چې د دین رسول دې نو هغه قوم به وای دا دروغجن ته وګور دی هغه وخت کې وسه دی خو هغه وخت نو دی خو ډېر وروسته پیدا شوي دي او دی ګوی کوي چې نوح علیه السلام خپل قوم ته دین رسول دی نو الله به موږ نه تپوس وکړي چې واقعي تاسو خو د نوح علیه السلام زمانه کې نه وئ تاسو خو آخري پیغمبر او آخري زمانه کې وئ تاسو څنګه ګوی کوئ نو موږ به ورته وایو چې الله موږ ستا د قرآن په وجه ګوی کوو تا قرآن کې ویلي دي چې نوح علیه السلام خپل قوم ته دین رسول دی نو موږ دا قرآن په خبره ستا په خبره دا تصدیق کوو نو پیغمبر نه به دا تپوس کېږي چې دین د رسول دی او که نه او یو بلم دی چې الله به پیغمبرانو ته وایي ماذا اجبتم واه واه دا ډېره ګرانه ده چې د قوم ستاسو دعوت قبول کړی او که نه د قوم څه ویلي دا ډېره ګرانه ده نو چې پیغمبر ګوی کوي د خدای په دربار کې د چا خلاف خو تباهي شوه رونو دا میدان به ختم شي د محشر دا میدان دا ځمکه یوم تبدل الارض غیر الارض دا به خدای په بله ځمکه بدلوي او دا موجوده ځمکه چې کومه ده دا ټول کاڼي بوټي دا چې څومره ځمکه ده دا ټوله به د قیامت پر ورځ خدای پاک راغونډه کړي او ډوډۍ به ترې جوړه کړي د غنمو د ډوډۍ په شان خشته ډوډۍ به ته الله جوړه کړي او الله به په دې لاس کې اړی راړی والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون دا ارس دا سيدي لکه چې په دې لاس کې یو شی ونیسم په دې بل کې ونیسم او دا سي چيري کوم ټوټه یو رکوټه غوندې پاپړ مې دې لاس کې نیولې یو دې کې او زور ورکم او ټوکړي کم دا سی وای د دې الله دا سی چې خدای لاس کې نیسی په دې صفت الله خبردار دی ارشد خدای قبضه قدرت کې دی او د قیامت پر ورځ چې دا خلق ټول مړ کې نو بیا به الله یو واس کوي لمن الملك اليوم نن بادشاہي د چا ده نو دا واړه هیڅوک به بیاني نه به څوک आवाज ورکړي هیڅوک چې ټول چپ پاتې شي نو الله به په خپله جواب ورکړي आवाज به وکړي لله الواحد القهار بادشاہي د الله د هغه الله چې یو دی او ډېر زورور دی دا د دنیا بادشاهان دا ټول به سرنګون د قیامت پر ورځ ولاړ زمانونو جنتیان خو به جنت ته لاړ شي چې کوم لومبي جنتیان دي او د ټولو سردار به محمد مصطفی وي صلی الله علیه وسلم او چې جنت ته ننوځي بیا جنتیان نو رسول الله مبارک فرمایي د جنت دروازه به زوام ټولو مخکې به زما امت سره حساب کېږي او ټولو نه مخکې به زو زما امت جنت ته داخلېږي نو چې حلقه اوړه به هم دننه به آواز وشي څوک نو زه به وایم چې زه یم خپل نوم به والمه امت را سره دی نو وی بکه امرتو ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې دی راشي نو ده ته به دروازه کولاوی د نه مخکې به چاته دروازه نه کولاوی نو رسول الله مبارک فرمایي وی په ډېر ډېر ټیل او بیړه به زما امت ما سره جنت ته داخل شي الله دې دې کې شمار کړي دې ډله کې دې الله شمار کړي زمونږ ګناه خو ډېره زیاته ده زمونږ نیکي خو نشته مونږ ډېر زیات کمزوري او ډېر ګناهګار یو خو د الله د رحم امید به ساتو او د خدای نه به تمه کوو او الله نه به سوال کوو مونږ الله نه دا سوال کوو چې خدایه که ته مونږ په دې خپلو ګناهونو راونیسې نو خدایه ستا پې خدایي نه زیاتېږي خو مونږ به غرق او تباه شو او که الله ته مونږ وبخلو مفتو کې دې وبخلو ګناه دې معاف کړه نو ستا خدایي پې نه کمیږي او الله مونږ ته به ډېر لوی خیر ملوي نو خدای دې په دغه ډله کې جنت ته داخل کړي او باقي به دوزخ ته وغورځولی شي نو دوزخ بیا ډېر خطرناک عذاب دی زمارو
رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی د دنیا دا ټول اورونه چر یو ځای کې د دنیا اورونه سدي دا څومره په غرونو کې چې کویله ده دته تیلې ورته کا څومره چې پټرول دی دته ورته کا څومره چې ډیزل دی د خاورو تیل دی دته ورته کا او چې څومره ګیس دی په دې ځمکو کې دته ورته کا او چې څومره لرګي دي خشاکونه دي دته اور ورته کا وای دا بسونه اوري چې ټوله دنیا کې دنګل اور والی او ټوله دنیا کې چې دا څومره کویله ده او دا څومره معدنیات دي او ګوګل دي او بیا په دې کې هغه بل شی دی هغه د کالتوسونو کې چې کم شی اچي بارود دا ټول چې اور والی نو دې سره چې یو کم او یا دومره نور کې نو د دوزخ اور دومره زیات دی نو صحابه د حضور پاک نه تاسو کو وی دا الله رسول دا کافی دی د دنیا دا اور کنه وی نه دای د دوزخ اغردی د پاسه یو کم او یا چند نورم زیات او حدیث پاک کې راځي چې دا دوزخ الله پیدا کو نو زر کاله دا بل زر کاله نو دا زیړ شو نو زر کاله بیا بل شو نو تکسور شو نو زر کاله بیا الله بلک نو تک تور شو نو حضور پاک فرمایي اوس د دوزخ اور تک تور دی او چې دا مخلوق پکې ورواچي زمارونو او هو وجود د کافر بس صبرای الله دې ایمان نصیب کړي ډیر سو مستو احد یو د جامع غاق په د احد د غرم د احد غد 3.5 کیلومتره کې غټ غر دی او د سرمنې پیړوالی به 2 او یا غزای او یا غز او د ناست دی به سمري لکه د جده او د مکه په میاس کې اتصلوخ میله کې به صرف ناست دون غټ وجود وي دا ولی چې دومره غټ وجود وي چې د دوزخ د اور خوند وسي چې پټي وجود خو په یو لوخړه بشي په یو سات کې چې ډېری کې خټکیږي پکې دا په دوزخ کې پراتی الله دې مساتی زمارونو زما دې قسم په خدای ویډیو سخت مرحله منتمخ کرا روان دا دوزخیان بدن پس جبر راکای 3 میله او 6 میله په دوزخ کې جبر راکای او دوزخیان به ول په یو بل په جبو خپيږي دي او دوزخ کې لړمانان دې بنسو دي تکونه باور کوي ماران دې پکې نه بس کی نه بسای تکونه باور کوي او سعود پکې او غر دی هغه ته بخیږي په زرګونو کاله کې باغې توخیږي چیرې دې تخیجو کې د بچ شو نو چې ال توخیږي نو بچواله خوشتنه نو بیا برا کوزيږي او خوراک پیسي چې اوږي شي نو الله ته بچي کې الله اوږي شو خوراک را لاره نو زقوم وتوي مارجړه دا تاریخ دې شه دې تاریخه او استغم دے لکه دا کچا کجوری پشان یا کچا املوک پا دے مرے کے انخلی او غنیم دی پکے دا بوالا اللہ ٹکے دلی روڑی چہاں واخلے نو چی دی دے خلی تکی نو دے مرے کے بے انخلی نو چغے بکی نو دی بوئی چی پا دنیا کے چی بدمون مرے کے شے انخطا اخو با پوبو تیرے دا نو چغے بکی چی یا اللہ او براکا وَإِن يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ او براکا نو بابا کم دیوی دا دوزخ پا ویخ که دا دی جہنمیانو وینے زوی نوونا غل متیاز قی الٹے دا خدا یو چدون غٹ وجود دے او دا پا اربونو کرولونو خلق دے دا بلکہ دا سیلاب لاندے بیگی و خٹکی گی با دا غل او متیاز او نوونا او وینے زوی دا با خٹکی گی اب والا خدا دا اور پا کڑی کے روڑی ہاں دا اوبا والا نو چی یشوی الوجوه نو چی دے مخ تیرا نزدیکی نو حدیث کی رازی چی دا مخ سرمن بے دی پاگے کے لاندے را پریوی نو دی خو مرے کی شین خطے دے نو پا خلو بے وروارای نو فقطع امعاءهم نو کلمے با دی لاندے غرزائی او باقی بابا اللہ راوالی حمیم نو پا دے سر دا پاسا بے ولدوی کی نو ابا دمرا گرمی چی پا سری والا والی نو دا خپو تلو تا با تلاندے بے گی خو مرک شتانا دا خو دنیا کی پا سری مرک رازی التا مرک ختم
الله با مرگ دی او ګټ په شکل کې راولي او عیسی یحیی علیہ السلام له بچاړه ورکی برک ګډ وای ودا لال کا او جنتیانو ته आवाज کی وې جنتیانو راشه تر سر ما راو ګوره او دوزخیانو ته جنتیان وې جوړو باسیم د جنت نه او به یری دوزخیان به وای چې رحم را باندې جوړ راغی دوزخ نه مباسي بیا وته ودا پیجنه وې او ودا سدي ودا مرګ نو یحیی علیہ السلام له بچاړه ورکی علامه عینی په شرح د بخاری لیکلی دي نو ګډ باغا لال کی نو الله باوازو کې خلود لا موت باس مرګ ختم همیشه همیشه ژوند دی وی که جنتیان د خوشاله نه څوک مړ کېده نو جنتیان به د خوشاله نه مړوي ځکه هغه خو خوشالو کې پراته دي او مرګ لا او که د غم نه څوک مړ کېده نو دوزخیان به د غم مړ شوي مرګ ختم ټول عمر جنت د نیک د پاره او ټول عمر دوزخ د بد عمل د پاره دغه خوراک ته او دغه اسکاک دی او موږ څومره نن د کفر طرف ته مخلوق روان دی د پیسې د پاره او د دولت د پاره او د دنیا د لالچ د پاره رونو کفر یوازې دا نه دی چې سړی خدای نه مني هم کفر دی چې خدای نه مني یوازې دا نه دی چې خدای له شریک ګوري هم مشرک دی کافر دی پیغمبر نه منی دام مشرک دی قرآن نه منی دام کافر دی دین پورې ټوکې کوي قسم په خدای دام کافر دی د پیغمبر مبارک احکاماتو پورې استهزاء کوي ټوکې کوي دام کافر دی حضور پاک چې کوم دین راوړی دی هغې ته سپک ګوري قسم په خدای کافر دی د پیغمبر سنت پورې خنداګانې کې ټوکې کوي استهزاء کوي دام کافر دی عمل نه کوي فاسق دی خو چې استهزاء کوي کافر دی زموږ خلک وایي چې کفر دی ته وایي چې سړی بت ته سجده وکړي بالکل کفر دی خو نور اقسام هم شته نور اقسام هم شته زموږ خلک تباه دي د پیسو دپاره د دولت د پاره او د دنیا د مشرۍ د پاره څوک لګیایي د خدای حکمونو پورې خنداګانې ټوکې کوي تاسو نه ګورئ څوک پردې پورې ټوکې کوي پرده خو په قرآن ثابت ده حیا پورې ټوکې کوي حیا خو په قرآن ثابت ده نو قرآن آیت ته انکار کوي ټوکې کوي ورپورې نکاح پورې خنداګانې کوي نکاح خو په قرآن ثابت ده بد عملی ته جایز وی چې مړه اسم نشتا او اسم نشتا دا خو ته د خدای د حکم خلاف ورزي کې څنګه څه نشتا خدای وی شتا پیغمبر وی جنت شتا دوزخ شتا عذاب شتا د قبر او ته وی نشتا ډیر خلق مس شوی دی قسم په خدای ډیر خلق ډاډه شوی دی داسې خلق دي صرف د اردو دوه درې کتاب وګوري او بیا د دان لوی د زمانه ابو علی بن سینا جوړ چې خبره کوي دی مولانا زه ښه پوهېږم هلکه ته ښه نه پوهېږې ظالمه نه پوهېږې د دین کتابونه تفسیرونه ټول په عربی کې دي او د دې خپل احکامات چې تا هغه کوم ځای کتلي دي یو سړی چې تاسو ته وایم چې یو سړی میډیکل کالج کې سبق نه ویلی یا یو کامپاوډر دی هغه خپل 3-4 کاله خپل کورس نه کړی او ځان له دلته دکان وباسي دته د باندې څوک علاج کوي دته ډاکټر ویلی شي دی خو سرکار نیسي تا سره ډګري نشته او دکان دی کړی صرف د اردو د کتاب په کتو خو چانه ډاکټر نه جوړېږي او نه د اردو په کتاب کتو چانه انجینیر جوړېږي نه ولا سرکار تنخواه ورکوي باقاعده به یو ځای کې علم کې پوهه به حاصلې اره به ډاکټر او انجینیر تا ته وایي نو دغه رنګ د اردو دوه درې کتابه بعضې خلک وګوري هغه هم د هغه خلکو کتابونه وګوري چې هغه د دین نه خواران نه خبر نو څوک وایي د قبر عذاب نشته څوک لګیایي مړه دا دوزخ او دا هسې قصې پسې دې سم نشته دا به نه کوې مستي به نه کوې څنګه چې مونږ ډاکټري د ډاکټرانو نه زده کوو انجینري د انجینرانو نه زده کوو لواري د لوارانو نه زده کوو ترکانی به د ترکان سره شاګردي کې نو زده کوې به داسې خو نشي زده کولی ګلکاري به ګلکار سره شاګردي کې نو زده کوې به دقه رنګې دین به د عالم سره شاګردي کې او کتابونه به نو دین به زده کوې عالم به نه جوړېږي
دو سلور کتابه د اردو زمونږ بعضې خلک وګوري هغه هم چېرته د هغې خلکو کتابونه وګوري چې څوک حدیث نه مني منکر حدیث دی څوک د قرآن بعضې احکامات نه مني دا خو نن سبا د انګریزانو او د یهودیانو چالونه دي هغوی داسې څیزونه راایستلي چې هغې په مونږ کې راخواره کړي دي او د مسلمانو په منځ کې اختلاف پیدا کول او جګړې پیدا کول او خلک په دین کې نقطې راایستل نو ګورې یاد ساتئ زما ورونو قسم په خدای دا پیسه پاتې ده دا دولت پاتې دی دا د لږو ورځو ژوند دی او د آخرت لویه ورځ را روانه ده او که هلته کې وښوېدو نو دوزخ دی ګورې الله دې مساعد خلک د یو رکوټې موټرګي د لاسه نن لاړل تباه شي او چا ته چې شی میلاو شو نو که هغه سړی کفر کوي دا خیرت یې تباه که خو دنیا خو یې ښه کړه که نه لیکن د هغه د وجې دا چې ورپسې شاته روان دي دا ورپسې مفتو کې تباه شي ظالم دغه یو خو پیسې دي ظالم هغه ته خو بنګله میلاو ده ظالم هغه ته خو ایربونه کیربونه روپۍ میلاویږي نو که هغه د بېدینۍ خبرې کوي نو زه دنیا ورته میلاو شوه نو تا ته څه میلاو شو ای ظالمه چې خپل خدای دې پرېښو او دې ظالم پسې شوې خپل پیغمبر دې پرېښو دین دې پرېښو ځان له دې ټول عمر اخر خراب کړو یوم یدعا کل اناس بامامهم الله قرآن کې وایي قیامت پر ورځ به دا چې څوک چا پسې روان دی دې به ترې مخکې دا به پسې خدای راغونډ کړي ټول وایه اوس قرآن وایي که نه وی دنیا کې چې د چا کم مشر دی او لیډر دی او د قوم مشر دی او د مذهب مشر دی دا به ترې مخکې دا خلک ورپسې وي وایه که نه څه وایه اوس اب ورته څه وایي هغوی به یا الله موږ د ګمراهان کړي فآتهم عذابا ضعفا من النار د ګمراهان کړي دله سزا ورکړه موږ خو ده پسې روان ابو ته سوي ابو ته ایمانه گمراهان کړي په خپل ځانم گمراهان کړي ولی ما پسې راته خدای پرې خو موږ پسې را روان شي الله به کل ضعف ار یو له ډبل عذاب بسم الله ورونو د خدای خاطر تمارونه بچیه مشران یې کشران یې لوی د دوزخ بیا ختمېدل ولا زندگی نه ده او که ایمان نه خلاص لاړو قسم په خدای که بیا سشتا تبعی دا بیا دوباره بیا دنیا ته راتلل نشتا دا خلک به چغې وي یا الله موږ دنیا ته دوباره ولېږه ته ګوره چې موږ څنګه عمل کوو الله به ویل الم یأتکم رسول تاسو له پیغمبران نور راغلي تاسو ته آیات بینات او احکامات نور راغلي دغه به خوراکي دغه به اوبه وي او جبه به راکاږي ځان پسې او په سټکو به والي کېږي په دوزخ کې چغې به کې الله تا الله به جواب نه ورکوي د دوزخ چې کوم داروغه دی هغه ته به چغې کي چې کوم مشر فرشته ده یا مالک لیقضي علینا ربک اے مالکا دغه مالک نوم دی خدای ته سوال وکړه چې موږ په حق کې الله فیصله وکړي بس موږ مړه کړي زر کاله به ورته چغې ووایي څومره زر کاله به چغې ووایي نو زر کاله بس به هغه یو ورځ نه را هغه آواز وکړي انکم ماکثون پراته به یې دی نو بیا به الله ته زر کاله چغې ووایي فریادونه به کوي چغې به ووایي الله به جواب نه ورکوي نو زر کاله به صبر وکړي یاره الله په دنیا کې په صبر خوشاله ده صبر به وکړو که په دې کار وشو نو بیا به خدای جواب ورنکي نو زر کاله به بیا چغې ووایي نو زر کاله پس چې 3000 کاله په دلته تیر شو نو بیا به الله جواب ورکړي څه به وایي اخسئوا فیها ولا تکلمون چغې شئ ګورې شئ لکه سپي ته چې بنده وایي په دا دوزخ کې ما سره خبرې ونه کړي په دنیا کې خو ما ژوند درکړی و که نه نه دی راکړی ښکلی ژوند دی راکړی دی مال یې راکړی دی بچي راکړی دی روغ صحت یې راکړی دی مال یې راکړه ژوند یې راکړه مسلماني یې راله بیا موږ له خاص مسلماني راکړی نو هغه وخت کې تاسو د شیطان منل او د الله منه منه الله وایي د ما نه منل شیطان اوس ما ته چغې وهې څه به کوو زما د قسمې سخته ورځ ده ختمېدو والا ژوند نشته
او بیا دا چې کوم فاسقان مسلمانان دي دا به پراتی په دوزخ کې څه پته لګي 1 کال دی 100 کال دی 1000 کال دی 10000 کال دی ارب کال دی کروڑ کال دی الله تعالی چې څوک لږ ګناهګار دی لږ په دوزخ کې وي د دوزخ کو 1 سکند عذاب الله به تسوي الله وی ځکه که د دنیا دا ټول ارسستاوي د 1 سکند عذاب مقابله کې به ورکاو کنه وی الله که ټول دنیا زماوي د سرو د رسبینو ډکوي د 1 سکند عذاب مقابله کې مې ورکاو وی رکوټه کلمه مې د نغوخت وجه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله عبده ورسوله ذکر دې کافرانو ته چې وګورم کنه ډېر خپشه دم دا څونه ښکلي دي څومره خشته دي د دنیا څومره خياران دي ټول د دوزخ خشار او بیا چې خپل مسلمانانو ته وګورم اے دا خدای نیک بخته مسلمان وطن کې خدای پیدا کړی اے دا خدای نیک بخته مسلمان مور او پلان نه خدای پیدا کړی اے دا خدای بدبخته جمعات کې راته بانګ ویل کېږي اے ظالم عالمان د تستړي شو تبلیغ والا د تستړي شو نیکان د تستړي شو مستی ولې کې مکه و د خدای خاطر وکم مستی مکه نو خلک څومره مست غټه خبره اوچته خبره د کبر خبره مسلمان تسبک قتل مسلمان تنگول د مسلمان مال تسترګي نشنی ولې خو چې چا مال غیر ک بس دا د ما د مور په قرض سودا دومره خلق پریشان دي دا دکاندارا غیبانان بل قرض سودا ورکی بس بیا په منکر شیطان نه راکړي او که منکر نشي نو هغه په اسراف او په تبذیرات او په خواهشات والو دی دور پسې کړ دور پسې کنه در بکم د ډیرو دکاندارانو پیسې خلکو خوړ او ډیرو وړو دکاندارانو د غټو خوړ دا ولې ظلم کوو د قیامت ورځ نه مانی بچول دنیا خکه نو سول دنیا خکه د دنیا خواهش دی واغی ټول مر دوزخ ته ځان له ظالمه دی په دې پراپرټو کې ډیر خلک کېر پیسې به والی راکا او تعالی سره مکه شریک او پلان کې پیسې دی ګيري بیا نه ورکه زو پسې ګرځاو پسې روزانه به پسې دروازې مخې ته ولاړ دا غریبانان دکانداران د 500 شپږو زرو دکان کې چې راکوټي غریبانانو کړي دي بچولا د دې سونه خلکو باندې پیسې پوري نه ورکه د دې غټو دکاندارانو په خلکو سونه پیسې پوري دي دربه چې بیا ته غواړي بدمعشي سره بیا لکې مړه سره اسمان د خدای دربه کوګر او بعد دې غټو نه دا واړه ګيري بیا کو نور ولا مال نه ورکه نور بیا وګړای نه درته نو چې شل درکې نو اصل مال بدنالي اے دا خدای ظالمانو مکوي د اخرت الله خرابوي پردو پیسو تسترګي م خړاوي پردو مال تسترګي م خړاوي قبر شتا تا خو بچول او غټل قسم په خدای کدا بچین وسري په دوزخ کنه بیا بچي دا خدای لوی خطرناک روز او لوی خطرناک عذاب را روان دي نو بیا به سپارښونه شروع شي پیغمبران هم سپارښونه کوي عالمان مم سپارښونه کوي قاریان او حافظان مم سپارښونه کوي نیکان رشتہ داران مم سپارښونه کوي سبا غوی ته سزا ملاويږي او سبا سپارښونه کیږي نو دا بد عمل وا سن ګناهونه ته رجي الله به وباسره دوزخ یو نیر د نهر الحیات وتوي هغه کې به ورو غورځي نو صفا بشي خدا دا سنه چې کني دا به ډیره موده په دوزخ کې خټ کېږي هغه نه پس بوزي او قبر کې به مډبيږي او د آخرت په لوی ورځ به متصدا ملاويږي اے زکات چې څوک نه ور کوي قرآن شریف کې الله څه فرمایي الذين يكنزون الذهب والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم سخت عذاب دردناک عذاب وتوروا يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جنوبهم وجباههم وظهورهم هكذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون دا سرو سپین د اعمال با الله راوالي او د دوزخ په اور به ګرم کی او د مخله او شال او اړه خونلو په داغونه ورکي او د اعمال با الله راوالي په غاړه کې به وتواچي او لوی اجتهابت جوړ شي او په دې خي وخت کې په غس وخت په چکونه ولا لګي
سبوی انا مالکا دستا مال ما، انا کنزکا دستا خزانه ما. نو مال زکات ولی نه ورکوي نیک بختو، بچوله ډیره وي، نو وسوله ډیره وي، کل وسوله ډیره وي، او ځان ته به قیامت پر ورځ به د امیل د مار به د تغاړه کې تا چولی کېږي، وختي به شلي قسم په خدای کړي دا بچې پکار او دا ښځه پکار. د اور په تختو باندې دا اور په ګرمۍ کې به په اور کې داغونه به ورته بیا میلاوي. څومره خلک د زکات نه ورکوي. مما رزقناهم ينفقون، الله وی رزق ما درکو ولې نه ورکوي زکات؟ که صرف زکات زمونږ د مالدارو خلکو ورکولې، خدای ګواه دی که په دې ملک کې غریب سړی پاتې شي، حسد او بغض به هم ختم شي. منځونه څوک نه کوي، که کوي په منډه کوي ځان ته خلاصوي. زکات څوک نه ورکوي، که چاله خدای مال ورکوي نور ورته سترګې خړې کړي چې څنګه به یې ووایو دا څنګه مسلماني ده. او چې تاسو ته کې په هغه لویه ورځ به بیا ګورو سره تا لکه دې نه خو معلومیږي ته ډېر زوراور یې، ته په لویه ورځ د خدای مقابله کول غواړې، ته لویه ورځ جوړ نه منې او ته قبر او قیامت نه منې. زما ورونو دا خطرناکه ځای ډېر خطرناک. الله یې زموږ حفاظت نصیب کړي. او خدای پاک دې دا دعا کوي، نیک اعمال کوي، د پیغمبر مبارک د سنتو تابعداري کوي، کوشش کوي چې پردي حق در باندې پاتې نشي. کوي حساب کتاب خلکو سره وکړي ورکړي، خپلې غاړې خلاصه کړي، زکاتونه ورکوي، مه پرېږدئ په ځان زکات. دا مه وایئ چې مال ورکړه زکات کنه مال دې کم شو، کم دې شي کنه خدای زکات چې ورکوي صدقه ورکوي. پیغمبر قسم خوري چې دا خدای زیاتوي، قسم په خدای چې الله زیاتوي، قسم مې راته وخوړ، زه مې راته وخوړ. زمونږ خلک نه ورکوي زکات، نه غنمو کې څوک عشر ورکوي، نه جوارو کې څوک عشر ورکوي، نه په نغد مال کې څوک زکات ورکوي. ټول د سیر مې خپل کور ته وړي، ته ورکه وګوره چې خدای پکې برکت ته لا اچوي که نه اچوي. خپلې غریبې خور له ورکړه که نه ظالمه، غریبې خوردې له ورکولی شي، غریب ورور له ورکولی شي، غریب وراره له ورکولی شي، غریب ماما له ورکه، د ماما زوی له ورکه، ترور دې غریبه ده ورکه، د ترور زوی له دې ورکه. لومبې حق دې د خپلو رشته دارانو دی، د خپلو غریبانانو ګاونډیانو دی. دا مدرسو کې چې کوم فقیران مسکینان سبق وایي لنګر یې نشته، دی له ورکه زکاتونه ورکوي. ښه نیک اعمال کوي، دعا کوي چې خدای د قیامت دا لویه ورځ په مونږ اسانه کړي. یا الله تا ته هم سوال دی خدایا، تا ته هم لاس دی